کور کې بدی لور پروتو، کور کې بدی رمبی پروتو، کور کې بدی تخص پرتوا، زمیدار پلارا 1,00,000 حفاظم در لکورونو تر دردن نکړل. ته نور د مدارسو نه څه غواړې مړه؟ ته نور د علماو نه څه غواړې؟ څه درکم؟ څه غواړې نور؟ څه درکم؟ په ټوله دنیا کې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر راغلی. د سعودي نه مو هم ګټلې دی انشاءالله، ها چې زمونږ قبله د حرمین، خو په حفاظو کې پاکستان اول نمبر راغلی دی. الحمدلله. ادا برازي که خیر انشاءالله چې دا علما ژوندي وي که نه انشاءالله دا میدان به ګټي انشاءالله. فری دعاګانې کوئ علماو ته، ښه هسې بې څه ورته دعا کوئ. ښه دا ډیوي دي ډیوي، که دا ډیوي مړې شوې بیا به جهالتونه راشي. دا ډیوي دي ډیوي، دوی د قوم سره خپل وجودونه تقسیم کړي دي. موږ ورته داسې پګړۍ نه تړو، ښه ستا دې په شان پګړۍ نه ده. ښه زه چې دا سپینه پګړۍ عالم ته تړم، الله اکبر. حسین احمد مدني رحمت الله علیه پیژنې چې کله پاکستان او د بنگال او انډیا یو بنگلادیش، نو دی په هغه وخت کې یو پوج تشکیل کو د خلافت عثماني د ختمولو لپاره، یو پوج تشکیل کو. حسین احمد مدني رحمت الله علیه فتوا ورکړله، وی په دې پوج کې برتی کول حرام دی، کې به برتی نه کوي. حسین احمد مدني رحمت الله علیه کراچۍ کې وغوښت، جج ورته وی حسین احمده تا فتوا ورکړې ده، تا فتوا ورکړې ده چې دې کې برتی حرامه ده. حسین احمد مدني ورته وی ورکړې میم ده، وسیم ورکوم او بیا به ورکوم. ورکول څه ته وایي؟ زه داسې بچی تیاروم، ښه د دین په حواله به هغه بیا د سره تیري انشاءالله. نه عامه پګړۍ نه ده چې ما تو کړله، ښه ورکړې مې دا ورکومی بیا به یم ورکوم. هغه جج ورته وایي سزا خو درته معلومه ده که نه؟ سزا نه خبرې؟ حسین احمد مدني ورته وایي د مرګ نه به بله غټه سزا وي. دا ته څه وایه؟ د مرګ نه به بله غټه سزا وي؟ وی ماله چې کله شیخ الهند دستربندي کوله، د استاد شیخ الهند وخه، وی چې شیخ الهند راله دستربندي کوله او دا پګړۍ راله په سر تړله، وی ما ته ویلي چې حسین احمده پګړۍ دې په سر تړمه، په ژوندانه به دې پګړۍ او د مرګ نه پس به دې کفن وي. ښه وی دا دې ما کفن راوړی دی، ښه دا چې ما له پګړۍ تړله دا په ژوند پګړۍ ده او د مرګ نه پس کفن دی. وی الله بسم الله، ښه پس دا مې کفن دی، ښه ځان سره کفن ګرځوم. ښه داسې سړی به ته څه ویری مړه چې هغه وایي دا مې کفن دی، ته به دې په څه ویری؟ په جیل به یې ویری؟ هغه وایي دا مې کفن دی که نه. ما له چې شیخ الهند دستربندي کوله ما ته یې ویلي وو چې په ژوند به پګړۍ او د مرګ نه پس به دې کفن وي. بس دا کفن هم دی، ښه دا یوازې پګړۍ نه ده. عاجزي پکې څومره وه پته درته شته؟ عاجزي څومره وه، بدماشي پکې نه وه. ښه په ریل کې ناستې سفر کوي، دلته ورسره هندو کېناستو په سیټ باندې، چې لږ سفر وشو نو هغه هندو په ریل کې او دسماتي ته ورغی، واشروم ته ټټۍ ته، سمدستي واپس راغی. حسین احمد مدني رحمت الله علیه ولې واپس راغلی؟ وی بس هغه ټټۍ ګنده ده، بس ګنده وه، زه واپس راغلم. وی ښه پاڅېدو، کاغذونه ماغذونه یې راواغسته، واشروم یې صفا کړو. هغه ته وی ورشه، وی صفا ده، زه اوس راووتم. دا شیخ العرب والعجم دی، چې هغه ورغې ټټۍ واشروم صفا پراته دي، خپل او دسمات یې وکړو. یا خو صفا و، پوه شو چې دا د صفا کړو. چې سټیشن راورسېد نو دنیا خلق راغلی دی ولاړ دی. دی وی دا خلق چاته ولاړ دی بهر؟ وی په دې ټرین کې شیخ العرب والعجم را روان دی. الله دا استقبال ته خلق د حسین احمد مدني راوتی دی، شیخ العرب والعجم را روان دی، دا خلق داغه استقبال لراوتی دی. دی ورته وی دا شیخ العرب والعجم پکې څوک دی؟ دا حسین احمد مدني کم یو دی په ریل کې؟ وی هغه دا دی. وی دا ما سره چې په سیټ ناست دی دا هغه حسین احمد مدني دا دی، دا استقبال دته ولاړ دی. وی او هغه هندو پاسېدو، وی حضرت تا ټټۍ نه ده صفا کړې،
دا زما سینه د کوپر نه صفا کړې ده ما ته اول کلمه ووایه چې زه ستا په لاس ایمان راوړم ماله به د ټرین نه کوزوي شیخ العرب والعجم ها دلته هندو له ټټۍ صفا کوي او هلته جج ته وایي دا مې پګړی م ده او دا مې کفن هم دی ښه مونږ به د دین په حواله ډېر مضبوط ویني ښه هسې به ډېر ښه یو بابا کوزه غاړه درته وړم د کټبره سر درته پرېږدم ستا خدمت ته تیار یم خو که د دین په حدودو چا حمله وکړله نو دې کې به مې بیا مخې له نه راځي که چا د امام الانبیا په عزت حمله وکړله او په ختم نبوت حمله وکړله انشاءالله په صف اول کې به مونږ علما ولاړ یو انشاءالله او به یې ویني دا به ثابتو انشاءالله مونږ به د هغې پیغمبر د دفاع جنګ نه کوو و اول شافع و اول مشفع د ټولو نه اول به سفارش کوي د ټولو نه اول به سفارش قبلیږي وانا اول من یقرع باب الجنه نبی علیہ السلام فرمایي د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه زه ټکوم نبی علیہ السلام زه به د دې پیغمبر د عزت جنګ نه لړاوم چې د جنت دروازه وټکی دندې نه به خازن وی من انتا سوکی نبی علیہ السلام ورته زه محمد ټولو وایه صلی الله په دینم دا درود داسې خوند کوي بس محمد صلی الله علیه وسلم زه خو محمد ما خازن به ورته وایي راځه ما تم دا ویلی شیو چې د جنت دروازه به د ټولو نه ړومبې ده ته کوله وایي راځه زه به د ده د عزت جنګ لړاوم چې ما کې ساوي د امام الانبیا د ناموس جنگ به لړاوو انشاءالله او به یې ویني انشاءالله مونږ د یو جام په تمه یو چې په حوض کوثر به د امام الانبیا مخې له ځو او د نازبین لاسو به اسکو انشاءالله کو د دغې سفارش په تمه یې نو د عقیده ختم نبوت پتنگان شي پتنگان مونږ وای په امام الانبیا باندې مین یو مین شخو په نبی علیہ السلام مین شخه په بل چا مینیږي اے طلباو په مخ د ځمکه واحد یو د قرآن طلبا دي چې دا په لاره رواني ملایک ورته خپلې وزرې د لاندې طلباو خلق د خلقو استقبال په قالینونو کوي مړه چې غټ مهمانی قالین ورته خور کې هغه ته وایي پیزار مه راوباسه د پاسه پې راځه نه وباسه ما نه دام تاله استقبال کړی دی راځه نو موږ د مهمان استقبال په قالین کوو او الله د دې طلباو استقبال د ملایکو په وزرو باندې کوي طلباو خپل مقام پیژنئ طلباو خپل قدر پیژنئ حافظانو خپل مقام پیژنئ خپل حیثیت پیژنئ